مرکب اضافی کې مرکب اضافي زوړ سبق لږ تکرار کو. مرکب اضافي کې د صفت استعمال کله کله د مرکب صفت شوی وي، نه کله کله د مضاف صفت شوی وي او کله د مضاف الیه صفت شوی. او چې مرکب اضافي کې صفت استعمال شوی نو ته په عربی کې ترجمه کوي د اردو نه عربی ته، پښتون عربی ته اړای. نو اول به مرکب اضافي برابر کې ښه رستو پکې صفت ولګای. صفت په څنګه لګای پکې کدا مضاف صفت شوی وي، کدا مضاف صفت شوی وي نو د مضاف په شان باندې بداغوي د صفت او د مضاف یعنی موصوف په منځ کې مطابقت په څلورو شیونو کې وي. لکه څنګه چې مضاف مرفوع وي، موصوف مرفوع، صفت په مرفوع او وسعت کې معرفه او نکره کې برابري، په جنس کې برابري، په عدد کې برابري. اوس دا مسله ده چې د مضاف هم صفت شوی، د مضاف الیه هم صفت شوی. نو اول به مرکب اضافي برابر کې پاره به کې او صفت په څنګه لګای چې د دواړو صفت شوی. نو اخر کې څه راځي؟ مضاف الیه راځي. مضاف الیه سره خپل صفت ولګای او د مضاف صفت په ټولو کې اخر کې ولګای. لکه موږ چې 3 رکعت المنځ کوو، 3 رکعتونو نه پاتې شو، نو چې کم رکعت نه همونګه پاتې شوي اینه خو پاتې شوي، صحیح دی که نه؟ او بل رکعت چې کم اخر د هغه موږ په اخر کې وکړو، سبحانک اللهم نه لمونځ شروع کړو، ځکه چې هغه اول خاصه ترتیب خراب شوی ده، نور ترتیب به نه خراب. مرکب اضافي کې چې دواړو صفت شوی نو اول به صفت د مضاف الیه سره نږدې ولګي او سره نږدې وي او بیا اخر کې به د مرکب. اوس لکه مثال الله باعزت الله کا باعزت رسول، نو اول مرکب اضافي ترجمه وکړه، باعزت ټکټ کا، صرف باعزت ټکټ کا، الله کا رسول دې ترجمه وکړه، رسول الله ورزي ته نه ورزي رسول الله. اوس به اول د غوله الکریم ویل شي، دغه باعزت ته الکریم د مضاف الیه صفت ولګو، الکریم مو مضاف الیه صفت ولګو، الکریم تو ولګو، الکریم مضاف الیه مجرور نه وي، نو چا مجرور وي؟ صفت په مجرور وي که نو څه شوی؟ رسول الله الکریم. اوس د مضاف صفت ولګو، ته مضاف صفت رسول الله الکریم، الکریم بیا کریمه کریم او ځکه د مضاف صفت په خیر کې لګ پرونده موجود نه وکړ. تاسو په ویډیو کې بار بار بیا سبق اورئ، به تاسو ته سبق درځي ان شاء الله. اوس مرکب اضافي کې د اشاره استعمال به مونږ زده کو او مرکب جری به زده کوو. بیا به د بسم الله الرحمن الرحیم پورا ترکیب کوو، بیا به ورځ په ورځ باندې بیا سوره فاتحه د سورو په ورو به ترکیب زیاتو، منځ کې به آیاتونو ترکیب کوو د قرآن. صحیح ده ان شاء الله. خو نن به د مرکب اضافي کې د اشاره استعمال کوو. مرکب اضافي چې دی کله کله په مرکب اضافي کې اشاره شوي مضاف ته، صحیح دی که، او کله کله به اشاره شوي مضاف الیه ته، ٹھیک دی که نه. اوس په اردو کې زه وایم لڑکی لڑکے کی، لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب. اوس تاسو ته ما طریقه ښودلې ده چې یہ مې پکې پرېږده، اول مرکب اضافي جوړ که، لڑکی کی کتاب بس شي، لڑکے ته ولد ویل شي، کتاب الولد جوړ دی کو. اوس یہ پکې راغلی ده، یہ اسم اشاره ده که نه ده؟ نو یہ چې پکې راغلی اسم اشاره ده، نو دلته کې د اشاره چاته شوې ده؟ کتاب ته شوې ده. مضاف ته شوې که مضاف الیه؟ تاسو سوچ پې وکړئ. ها مضاف الیه ته شي نو بیا به کتاب الولد، کتاب الولد ولیکل که نه؟ مضاف الیه ته شوې ده که نه؟ چې کله مضاف الیه ته اشاره شوي نو مضاف الیه نه بعد به ولګه اشاره. نو کتاب الولد، کتاب الولد هذا، کتاب الولد هذا. او کدا اشاره شوي مضاف الیه ته نیش مضاف ته شوي، اس لڑکی کی کتاب، اس لڑکے اول مضاف مرکب اضافي جوړ کا پاره بای اس لڑکی کی کتاب. نو اول ته مرکب اضافي جوړ کا، اس پکې پرېدا، لڑکی کی کتاب مرکب اضافي جو
کتاب الولد جوړ دی که خو هلته کې دا چونکې اشاره چاته شوې ده د یې اشاره چې ده دا مضاف ته شوې ده او اول مضاف الیه ته شوی مضاف الیه نه بعد دی لګولی و که نه نو دا به اوس مضاف پسې ولګای مضاف پسې به لګای نو کتاب الولد تا ویلی و که نه کتاب الولد نو کتاب نه بعد الولد نو دلته به هذا ولګي نو څه شی به شي کتاب ولد کتاب هذا الولد ځام وکړو کله اشاره شوی مرکب اضافي کې کله اشاره شوی مرکب مضاف ته نو مضاف نه بعد به اشاره ولګای مرکب اضافي به جوړ کې مرکب مضاف نه بعد به اشاره ولګای او کله به اشاره شوی مرکب مضاف الیه ته نو مضاف الیه نه بعد به اشاره ولګای لکه کتاب الولد هذا اخر کې ولګېدو کنه دا مضاف الیه ته اشاره کتاب هذا الولد دا مضاف ته اشاره شي یعنی دا خو آسان دي کنه چې کوم مرکب اضافي مضاف الیه ته شي نو غیر سره به لګای کوم مضاف ته شي نو غیر سره به لګای اسانه ده کنه اوس په مته څو مثالونه دغه جواب براک سوچ وک اول به مرکب اضافي جوړای اردو کې چې کوم په عربی کې هغه ته به سوچ نه کوي اشاره ته اشاره پرې د ورستو لګای و زه در تاسو ته سوال کوم صحیح جواب راکړه کني به جرم نه کوي اوس स्कूल का लड़का पति के कम शी तर्जमान दर्जा बजदर दस्ताओ है तो बस संग कायदा दी तर्जमा उस स्कूल का लड़का स्कूल मदरसा लड़का वलद ना څه شي دي اردو کې پہله تر کې مرکب اضافي جوړ کا اردو کې उस स्कूल का लड़का हाँ उस ته کټ کټ स्कूल का लड़का پدې کې څه شي مضاف ته مضاف پکې لڑکا دی स्कूल का लड़का دې به الٹا ترجمه کای نو لڑکا نو ولد المدرسه ولد المدرسه او اشاره چاته شوی ده اوس स्कूल का लड़का مضاف الیه ته شي نو څنګه به وای بیا وایا کنه ولد المدرسه هذا ولد المدرسه هذه کنا مدرسه ته اشاره شوی ولد المدرسه هذه صحیح ده اوس پتا یو مثال اس घर का रब اس घर का रब دې جواب راک اس घर का रब جی پہلا تو اردو کې مرکب اضافي ہوا اس घर का रब رب کا اللہ رب البيت پہلا اردو کې ته مرکب اضافي ہوا کا شاباش تو وای مولانا صاحب دا دنیا شو رب کا گھر په اول خو ته مرکب اضافي جوړا په اردو کې رب کا گھر اوس په عربی کې ہوا رب کا گھر بیت الرب हाँ خو الٹا ہے کنه بیت الرب او گھر کور مذکر مؤنث هذا رب البيت رب البيت دی وای کنه او اوس د یو ور سره لګاو د څه شي ترجمه پکې وکما اس کنه اس یہ اس بیت مؤنث مذکر ولا اس घर का هذه راوړم کا هذا راوړ رب البيت هذا رب البيت هذا घर ته بیت تشوی ده کنه اشاره نو بیت سره به ولګای مضاف الیه تو اس مولانا صاحب وای دا نو دا تاسو نه خدي وسوګره تمہارا یہ بھائی تمہارا یہ بھائی تمہارا بھائی مرکب اضافی څنګه ده تمہارا بھائی یو اخو کا تمہارا واو بیا راشي تا التشتا کنه باو تا نو تا رزي قسم ده پر صحیح ده تالله او واو هم پسې د قسم ده پر والله واو حرف جر ده الله مجرور ده زیر په دې کسره پر غلي کنه والله خاص له حروف جرا یاد کړئ او د بسم الله الرحمن الرحیم ترکیب پکار دی حروف جرا په ضمائر هم داخلي کی سبب هغه سبق کوچ په ضمائر څنګه داخلي ٹھیک دی اول د بسم الله الرحمن الرحیم د دې ترکیب کې مونږ نه دا مونږ
ویلی نو کنه مرکب جری. مرکب جری هغه دا چې جار او مجرور یعنی هغه اسم چې جر په داخل شي نو هغه ته مرکب جری ویل شي. یا مخکې سبق را روان دي شو به جمله هم ورته ویل شي ورستو وي. او چې کوم سبق اوس نوې وي هغه ته سوچ کوه. مونږ دا نو ویلي مونږ دا بیت لری کړه اسم الله الرحمن الرحیم د دې مونږ ترکیب کړه. خو اوس په د به ورجمه کې نو بیت دا بیت شه دا حرف او دا اسم شه دا اسم چې دی کنه دا د مضاف ته دلته کې اسم مضاف ته کنه الله څه شه دی صرف مضاف الیه نه د مخکې ورپسې موصوف هم دی ځکه چې رحمان صفت او یو صفت اول دی صفت سه یاد شو کنه. ها چې کله غراش جار او مجرور راشي کنه نو یا به دلته کې متعلق موجود وي چې موجود وي هغه ته به څه ویل شي چې موجود وي ظرف مستقر هغه ته ویل شي موجود نه وي. ظرف لغو هغه ته ویل شي چې موجود وي. په دلته کې متعلق موجود دی نه دی ته به راو باسي صحیح دی. اوس د متعلق خبره پرې ده تاسو دومره ترکیب وکړئ چې با حرف جار اسم مجرور مضاف او الله مضاف مضاف الیه موصوف الرحمن صفت اول سے رحیم صفت خا وس مضاف سراد مضاف الیه دا مجرور شو د با حرف جار د پر یاد شو د مولانا سے دا سے بتوه به دوباره اوس خاص دا مجرور شو حرف جار د پر جار او مجرور تعلق نسی پسې شي پره ظرف مستقر پسې نو څه مطلب یعنی تبا ډیر غت راوځي ښه ډیر متعلقات راوځي خو مثلا د پر ته جمله فعلیه راو بسل شي جمله اسمیه راو بسل شي جمله انشائیه راو بسل شي لکه جمله فعلیه چې راو باسي نو اشرعو زوس شروع کوم نو اس اشرعو ترکیب به وکي کنه دا سبق مونږ نه دی ویلي جمله فعلیه او خبریه جمله اسمیه د ترکیب مخکې نه درغله خو دلته به لګو کو نو اشرعو کې یو فعل دی یو فاعل دی یو کار کوون کې دی کنه انا اشرعو انا فاعل دی او اشرعو فعل دی صحیح دی کنه فعل سرا دی فاعل دا اشرعو چې دی کنه متعلق کنه الته سرا دی فاعل اوس دا ټوله جمله چې اول مونږ وویله دا دې لپاره مفعول به فعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه فعل کم دی واستوه فعل پدې کې کم دی او فاعل پکې کم دی انا اشرعو کیو کنه ز شروع کوم نو ته مولانا صاحب مفعول کم دی مفعول د ټوله غمغه راو بسله کنه جار او مجرور د ټول جار حرف باو کنه ټوله جمله د پر مجرور شو کنه نو د جار او مجرور چې څومره دي کنه او سرا د ظرف مستقر دا د پر مفعول شو چا د پر مفعول شو فعل او فاعل د پر مفعول شو نو فعل سرا د فاعل سرا د مفعول جمله فعلیه خبریه د دې ترکیب تکول شي دا دارنګ دیتا جمله امر هم راو بسلش او د پر غیب بیا جمله انشئیه شي ښه او د پر ته اسم راو بسلش بیا غیدا پر جمله اسمیه هم راو بسلش بیا جمله اسمیه او خبریه شي لکه ابتدائی چې ته وای اشرعو ابتدئو دا خو فعل لیکنه او مونږ د فعل عام طور باندې دا مشهور دی په فعل سره دوباره به د ترکیب وکړه ته مولانا صاحب وای با مخکې وای اسم مضاف شاباس مضاف الیه موصوف والرحیم صفت ثانی موصوف سره د دوړو صفاتونو
دا د غدا پر مضاف الیه د مضاف ته پر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د پر د جار او جار او مجرور دا متعلق تی پچا پر اشرعو پر اشرعو کې فعل او فاعل او دا مفعول نو څه شو جمله فعلیه خبریه بسم الله الرحمن الرحیم ترکیب د چې وزدا کا کنه په د کې دا برکت ته په بسم الله کې چې مخکې به ترکیب درته آسان شي هر چا دا ترکیب نه ورځي تاسو په ترکیب چل پوه شوي کنه دینه بعد چې مونږ جمله اسمیه لا ویلې نه ده تاسو په ترکیب پوه شو جمله اسمیه روانه ده خو لیکن ان شاء الله چې مخکې به سوره فاتحه ولا لګ لګ ترکیب کو لګ لګ آیاتونه کوم مشهور آیاتونه او حدیث وي چې ترکیب تاسو ماته خای هغه به ترکیب په خپل تاسو کوی صحیح ده نو په دې ترکیب پوه شو کنه چې په دې پوه شو نو مخکې به خپل خود به خود پوه شو ټیک ته چې غټ ترکیب کوي صدا ترکیب هغه هم کفی دی ښه یو دا چې جمله ار یو لفظ بیل اجرا کوي ترکیب کوي هغه ته ترکیب زنجیری ویل شي هغه ضرورت نشته صدا ترکیب چې تکول شي معنا باندې پوه شي ته قران او حدیث بیا هم صحیح دی ټیک ته واخر دعوانا